د اسلام آباد های کورټ د مل د پټو رازونو د ښکارا کولو په سایفر قضیه کې په جیل کې دننه د بندو دروازو تر شا په مخکنی وزیر اعظم عمران خان باندې د مقدمه چلول غیر قانوني ګڼل دي. عمران خان د القادر ټرست په قضیه کې د روان کال په پیل کې نیول شوی وو او د 3 کالو بند سزا ورته ورول شوی و. وروسته سپریم کورټ دا سزا غیر قانوني وګرځوله، خو وروسته بیا په سایفر مقدمه کې ونیول شو چې اوس خوم په اډیاله زندان کې بندي دي. د 9 پروز د های کورټ قاضي جسټس میاګل حسن اورنګزیب او جسټس سمن رفت د مقدمه په اوریدنه کې د فریقینو دلایل اوریدل او له هغه وروسته په عدالت کې دنه د مقدمه د چلولو په درخواست فیصله محفوظ کړه. عدالت په خپل فیصله کې په جیل کې دنه د مقدمه چلول لپاره د قاضي ټاکل سم بللی، خو وايي چې مقدمه په هغه وخت کې په زندان کې چلیدل شي چې حالات غیر معمولی وي. وايي چې له قانون سره سم په جیل کې مقدمه ښکارا یا د کیمرو په وړاندې کې دي شي. په سایپر مقدمه کې په جیل کې د عدالتي چارو خلاف د عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا های کورټ ته درخواست کړی وو او په هغه کې ویلی وو چې په زندان کې د عمران خان د مقدمه چلولو قانوني نه دي او عدالت د دې د غیر قانوني کولو غوښتنه کړې و. عدالت د پټ رازونو په اړه په جیل کې د سایپر مقدمه چلول لپاره د پاکستان د قانون او انصاف د وزارت حکمنامه هم غیر قانوني ګرځولې ده چې د اگست په 1 یې خورا کړې و. د عدالت په فیصله کې ویل شوی دی چې په جیل کې د مقدمه چلولو د حکمنامه د راتلونکي په فیصلو نشي عملي کېدی چې مرکزی کابینه په نومبر کې منځوري ورکړې و. د عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا عدالت ته په خپل دلایلو کې ویلي چې قاضي باید داسې ښکارا امر وکړي چې په جیل کې د مقدمه چلول لپاره سببونه په ګوته شي وي. د مسلم لیگ په مشرۍ د پاکستان تیر حکومت داوا لرله چې په برتانیې کې ګنګل شوی د ملک ریاض 70 ارب روپے برتانیې د پاکستان حکومت ته سپارلې وي، خو د عمران خان حکومت بیا دا پیسې د ملک ریاض په ذمہ ورپورې خغو 470 ارب روپو کې شمارلې وي چې سپریم کورټ یې د کراچۍ د بحریا ټون په قضیه کې ملک ریاض ته د ادا کولو امر کړو. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400.